बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतन को मातबई परीशे खान और तासो गर प्रोग्राम स्तड़ी मशे प्रोग्राम से हमेशा पशांत स्टूडियो से वाजने मासरा हमेशा पशांत से दुआ कोले गुंदी पर्सनालिटीज़ मौजूद थी अगो तारुफ से मोहताज न दी और तासो डेर खतरे के सर बिकॉज खैबर न्यूज़ चे अगो जम चे यो ख़ास हैसियत या यो ख़ास मुकाम दा और वरसरा खपल कारना डेर ख तरीके से सर अंजाम कि मां राइट साइड तनास्ता हनीफुर रहमान साहब डेर खैता सो पेजनो अस्सलाम वालेकुम सर जी हर करे दर तवायु मरना तशक्कुर डेर मरना तासो नु बस अगस्त दे او बिल्कुल او زموږ د پاکستان زموږ د ملک د آزادۍ ورځ را نږدې دي نو ډېر په فخر سره د اجنډې موږ لګاو او په کار دی چې موږ هر وخت د اجنډې لګولې خو په دې میاشت بیا لږ زیات اهتمام سره لګاو بالکل خاص اهمیت لري او دیکھو زاری خبر ده چې پاکستان خبر راځي نو زړه خبر ده موږ وطن خبر ده موږ خاور خبر ده موږ د زم چې ازادي یو ډېر غټ نعمت په دې خبرې کې خو موږ سره دې وخت ما لیفت سایډ ته مبارک علی سے موجود دي اغه هم تعارف محتاج نه دي اغه ته هم هر کلی وایو ثانک یو ویری مچ ستړي مشي تاسو ستړي مشي او ګډ ایونینګ او ستړي مشي کتون کو تم ستړي مشي وایو and thank you very much you looking good thank you so much sir ji تاسو د سره ماشاءالله ډیر هانډسم ښکارونه کته تاسو بیا خپل چې څنګه کړه د کنه چې نن به د سره په مقابله چې تر یو وای چې د ټریډیشنل ډریس چم بل وای چې نن به پراپر انګریز جوړې شي لکه دا خپل چې د کړه دا انګریزانو ډریس خو نه دی یار دا خو زموږ مسلمان بوټ چې کنه مسلمان هغه دا چې ټریډیشنل موږ پښتنو ډریس کوم دا نه دا خو موږ په دینه موږ آیډنټیټي دغه دا چې شلوار کمیز کنه او ویسکوټ الکانو سره خیر نه تاسو دوه سره ما سره ځکه دغه ټکټ چې تاسو د وړه جنډو ماته را کړی دا نو دا غټ جنډا تاسو واره خیر دی جنډا ماته پکار ده کنه غټ دا به تاسو لوځ در کوم څه غټه خبره نه خیر جنډا یې کنه جنډا د کوړه د مطلب دا چې آیډنټیټي د زمونږه او څنګه چې نیم صاحب حنیف صاحب وي چې دا خو پکار ده چې هر ورځ زموږ د ازادۍ ورځ ده بالکل او هر ورځ د سلیبریشن ورځ ده بالکل ده هر ورځ چې موږ راپاسو او موږ په یو آزاده فضا کې لکه سا اخلو بالکل چې لکه په موږ د چا غږ نشته دا یو غټ لاس نشته بالکل چې یاره موږ ته چا ګوته نشته چې یاره تاسو به داسې کوئ داسې به کوئ وی آر لیوینګ ان ا فری کنټری نو دا خو روزانه په کار د موږ سلیبریټ کوو دا احساس څه دی دا ځای احساس دا وګوره دا پاکستان کې درنه کم خلکو سي کنه او ته نه محسوسيږي دا چې کړه لاړ شي بهر تک نه او بهر ملک چې کوم اوسیدونکو هغه مقامي هغه چې بیا تاسو سره په یو موقع او خاص موقع باندې تاسو ټریټ کوي لکه تاسو مطلب پردیسی کنه هغه ټیم انسان ته پته لګي چې او یار د خپل ملک د خپل د څومره بهترین مطلب یو احساس دی د ازادۍ د احساس چې دی کنه د دې نعمت بدل هیڅ شی نشته بالکل دا په دې بار ملکونو کې ډېر غټ بلیونیرز وي کنه او کاروباري شخصیت وي خو هغه ته د خپل واقع احساس صحیح هغه ته نه ملایوي نه ملاو کیږي بالکل دلته کې یو عام سړی بیٹک څنګه ملک کې ډېر مسایل دي ډېر پرابلم دي پر دنیا کې وطن خو مشتاق نه آزاد مخلوق داسې پر موږ کشمیر خبره کوله نو کشمیر حالات کو ګورو نو څه ژوند د غریبانو ول څه تکلیف چي دي څه ټینشن دا یو دویم کال شو سیکنډ ایئر لکه مطلب دا ته اندازه ولګو یار دوه کالونه سره په کور باندې نېشنلټي تاسو نه اخلي یو تاسو هغه جی اوس دوره مطلب یو ملک تاسو خپل ځکه د خپل جهم ده هغه جن اوباسي بل هغه موږ پروم دا خبره کړو چې ډومیسایل چې کوم دا نور تور کوي نو خپل ملک چې د داسې کې چې بالکل دی زه تکینو دا ژوند خونه ده کنه نو پکاره چې موږ خپل وطن سره مینه وکړو خپل وطن چې کوم د قدر وکړو او ویسه هم چې د اگست میاشت راشي کنه نو دا چهل پهل غونډه سٹارټ شي او د بازارونو چې د جنډې ایون کې موږ جنې کوي پر خو ترانه لګېدلې چوڑیاں او د چوڑیاں ورسره کپڑے او ډریسز ایون کې برانډز چې کوم دی وځو غونډه هغه گرین ډریسز ډیزاین کونه شروع کی 14 اگست میں 14 اگست کوم دا سلیبریشن ورځ دا نو هغه پر تاریخ بیا هغه داسې مزدار غونډه او اگست چې بارانونه هم ډیر زیاتی مزدار غونډه موسم نشکو حبسي خو اورال ټکی اچھا بل خبره وو کو دا موږ کشمیر پریمیر لیگ حواله سره چې موږ خیبر نیوز چې کوم دا هو میډیا پارټنر دا نو هغه هم سلسله روانه ده او کرکټ هم تاسو ډیر شوق سره ګورزاري خبر ده نو سر جی موږ پاکستانی عوام چې کوم کرکټ پر خو دوه زړه داسې نه ولای کرکټ آیا ټیسټ میچ ذکر ما پلار ګوري ضرورت هو دا ټیسټ میچ چې هو چې یو ون ډے سیریز چې کوم هغه چې پته لګی چې 50 اورز نه بعد आप हार गए जीत गए पता बहु लगी खुमा अब हो टेस्ट सीरीज तम नास्ती टोल खलक टेस्ट सीरीज दे मतलब 2 आवर्स ही लगे मतलब यो शौक लरू मुझे दे सरा ना क्रिकेट सरा मुझे ډیر مینا لک هاکی زمونږ نیشنل گیم دی کرکټ سره مینا زیاته او نوم په سکواش کې لک نومیالي لوبغاړي چې کوم زمونږ دي چې په درسته نړۍ راج کړي دي فار ډیکیډز ناٹ فار ا ایئر اور 2 year 3 year like for decades more than 40 years 50 years
لکه روشن خان نه واخله تر د اخیره جان شیر خان جان شیر خان واز د لاست چمپیون بدقسمتۍ نه اوس په ټاپ 10 کې زموږ پلیر نشته ډیره د بدقسمتۍ خبره ده خو سکواش زموږ داسې لوبه ده چې هغې کې موږ لیجنډز پیدا کړي په کرکټ کې موږ لیجنډز پیدا کړي په هاکۍ کې موږ لیجنډز پیدا کړي خو هاکي اوس داسې ده چې اوس په اولمپکس کې زموږ لږ سترګې وې چې کېدای شي دا برونز پکې راوګټي خو لکه مطلب هاکۍ ته بالکل زموږ توجه نشته چې کومه ماډرن ټیکنیک نیګلیکټډ ده اوس لکه کرکټ دی نو کرکټ کې اوس لوکل لیګز چې کوم دي افټر پی ایس ایل this is the biggest league Kashmir Premier League and we are like honored to be media partner زمونږ د AVT network دو چینلې خیبر نیوز چې کومه ده هغه د کوټلی لاینز میډیا پارټنرز مونږه 13 ورځ مونږه باقاعده د هغې سره افیشلی مونږه یو لوزنامه لاسلیک کړه and خیبر نیوز از افیشل میډیا پارټنر اف کوټلی لاینز دغه رنګه زمونږ د AVT network K2 TV چې کومه ده اورسیز واريرز کومه چې یو بل ډېر ښه ټیم دی مضبوط ټیم دی دا هغه میډیا پارټنر دی د K2 ټلویزیون نو لکه مونږ ډېر زیات انتوزیسټیکلی ټول زمونږ ټیمونه دي all our teams او چې کب چا مو ګټله پاکستان به ګټي like Pakistan and Kashmir is the winner in this tournament خو دې کې دا ده چې زمونږ چونکې اوس خپله مونږ دوه ټیمونو سره مونږ میډیا پارټنرز یو اوس په دې کې به چې کله خدای دې کړي چې دواړه فاینل ته وځي چې یو کوټلی لاینز او یو اورسیز واريرز یو د K2 ټیم دی یو د خیبر نیوز ټیم دی تاسو په سکرین باندې بیا چې کله فاینل شي بیا به ان شاء الله مخاصمتي د انټر افیس د K2 د نیوز روم and د خیبر نیوز د نیوز روم ځکه چې زه به دا وایم چې کوټلی لاینز وګټي ځکه چې وی آر د افیشل میډیا پارټنر اف کوټلی لاینز کیوان به وایي چې یاره K2 دغه دی وګټي اورسیز واريرز دی وګټي and who will you cheer for خیبر نیوز yes خپل خیبر نیوز او بل خبره دا ده چې سرجی دا ماشاءالله زم چې دا ډېر ښه اکټیویټیز دي موږ یوث پاره بل چې کوم دا نوی خلک هم پچې راځي ورسره که موږ وګورو که نه نو داسې اکټیویټیز یا داسې چې کوم دا سپورټس چې کوم دا اوس د کشمیر پریمیر لیګ سلیلا چې کوم اول به پېښور زلمی او دا جوش او جذبه بشکاري ده نو دا پکار ده بیکاز هیلدي اکټیویټیز موږ یوث پاره دا ډېر ضروري دي او بل نوي خلکو ته چانس ورکول پکار دي اټ لیست دې سره دا اوسي چې دا نوي چې کوم دي پلیئرز دا مخې ته راځي که نه انیس تاسو وینئ دا ډېره زیاته ښه خبره په دې ده وګوره یو خو دا سپورټس دا لوبه دا لوبه یو خو ستا په ملک کې دننه چې دا مختلف کوم دا ژبه ویونکي دي د مختلف صوبو خلک دا رایوځای کوي دا رایوځای کوي هغه تفرقات چې کوم دي که نه هغه ختموي کله چې میچ وي د پاکستان یا د بل ملک سره نو دا واحد داسې لوبه ده بلکې تمامې لوبې چې د بل ملک سره کله مونږ کوو دا ټول قوم رایوځي شي ټول قوم بیا دا فکر نه چې دا پنجابی دی پښتون دی سندھی دی بلوچی دی ماجر دی څه دی و یاره پاکستان جیته که نه نو دا پاکستانیت هغه احساس چې کوم دی که نه هغه د کرکټ څه دی په پاکستان کې دننه دا را پیدا کوي یوه بل بیا په پاکستان کې دننه چې بیا دا کوم تاسو چې د کوم نومونه واخته پی ایس ایل وغیره یا چې مونږ نوي اوس کوم دا کوټلی لاین دا نور کشمیر دا د دې نه دوه درې فایدې ډېرې غټې غټې دا کوم نوی کول دی ځوان کول دی دوی چې په هغه سیزونو کې کم سیزونو کې چې پرې وتل نه دي پکار د هغې نه بچ شي او په یو ښه یو ډېر هیلدي اکټیویټي کې انوالو شي یو مثبت چې دی یو ډېر ښه کمپټیشن راشي که نه ډفرنټ صوبو نه پلیئرز به راځي ایگزیکټلی هر کس به هر صلاحیتونه او انرژي چې کومه ده هغه په یو مثبت چیز باندې صرف شي او په ټوله دنیا کې دا لوبه چې دی لوبه که نه دا د یو بهترین سوسایټي د یو ښه معاشرې دپاره یو ډېر بنیادي جز ګڼلی کېږي ځکه دا یوازې جسماني طور ته نه صحتمند کوي بلکې دا تا ذهني طور هم صحتمند کوي او چې کله ذهني طور د یو قوم بچي ځوانان صحتمند وي نو هغه به ښه فیصلې کوي بل پاکستان موږ یوث ذات ماشاءالله ایگزیکټلی نو هغه به ګډ وډ نه طرف ته هغه طرف ته به نه ځي نشې تماشو طرف ته به نه ځي او په سپورټس کې په ټولو کې لویه دا فایده چې د بیا د هغې الګ د هغې ځوان هغې ماشوم ټول توجه د خپل جسماني فټنس وي نو هغه بیا څه کوي هغه بیا نشې تماشې نه کوي بیا هغه توجه چې کومه ده هغه په داسې اکټیویټیز کې پرې باسي کم چې د هغه ذهن هم چې دی فرش کوي لہذا دا ماشومان دا هلکان چې راغونډ شي سوسایټي هم د دې نه جوړېږي لہذا د یو بهترین سوسایټي بنیاد چې کوم دی که نه زما دا خپل خیال دی چې یو د سپورټس چې کوم د اکټیویټیز وي دا پکې ډېر غټ کردار ادا کوي او بل تاسو سرجي دې سره به اګري کوو چې لکه پی ایس ایل که موږ خبره کوو نو انټرنیشنل لیول چې کوم نور ټیمونو ول غټ چې کوم پلیئرز وو عام راغلي نو دې سره پاکستان والی ایمیج ډېر ښه مطلب موږ ول داسې چې موږ پاکستان
امن پسند خلک یو موږ خلکو ته مینه محبت ورکو نو داسې د کوم د یوت دا چې کوم ینګ پلیئرز دي هغه ته انټریکشن موقع ملاوي هغه لرنینګ چې کوم پروسس هم سٹارټ شي چې ډیر سیس د کوي ته ونه ځکه چې داسې خلک چې راتګ او د سپیشلی نور چې کوم سینیر پلیئرز دي هغه سره ملاو کې دنه موقع بیا هغه سره لیو کوونه موقع دا ډیره خبره ده نو په کار د چې داسې اکټیویټیز نه صرف کرکټ میدان شي بلکې زموږ چې هاکی چیم په کار دي باقي چې کوم نور هم ایگزیکټلی دا تاسو خبره دا تاسو بالکل ښه خبره وکړه ناٹ جسٹ کرکټ نور گیمز کې هم پکار ده غرنګه هیلدی اکټیویټیز دا چې کوم اوس موږ ګورو په سکرین باندې سونه رنګارنګ تقریب دی او بل دی کې د دړون دی فیکټر ته وګوره بانډیج چې کوم دی لکه کشمیر زمونږ زبورتوی ما چې دیٹ از اور 5th پروینس زمونږ پنځمه صوبه ده زمونږ د پاکستان شهرک دی او دې کې لکه د شهرک نه بغیر خو پاتې کېدی نشي یو باډي ژوند دی ځکه چې د هغه ځای نه لایف لاین د بره نه دی او نو لکه زمونږ بل دا چې د هغوی که دود دستور وګورې د هغوی که مذهب وګورې د هغوی که روایات وګورې رواجونه وګورې ته که مظفر آباد ته لاړ شې نو په اسلام آباد او مظفر آباد او پېښور کې به تا ته د خلکو په لباس کې د هغوی په دود دستور کې د هغوی په کړه وړه چې ورته په پښتو کې وایي په کړه وړه کې به تا ته هېڅ فرق نه ښکاري بله دا زه خپله باندې تللی یم چکوټي سیکټر پورې بیا مظفر آباد ته تاسو یقین وکړئ ما یو شمېر پښتانه لیدلي دلته کاروبارونه کوي په مارکیټونو کې د هغوی کاروبارونه دي او هغوی دومره خوشحاله لکه یو خوشحالي کنه لکه ته چې اوس خوشحالي څنګه خاندې او یو خوشحال چې کوم وي کنه چې الته هغوی لکه کاروبار یې ښیي خلک یې ویلکم کوي په معاشره کې انټیګریټ شوي دي خلک یې ویلکم کوي نو دغه رنګه دا کرکټ دا اټس ا ګفټ فار اور کشمیری برادرز چې د پاکستان کرکټ بورډ لخوا د پاکستان افیشلی زمونږ د سپورټس بورډ او د کرکټ بورډ لخوا اټس ا هیوج دا یو غټه ډالۍ ده او د هغوی په مخونو باندې دا کومه چې مسکا ده کومه چې خوشحالي موږ ګورو زمونږ ټول نیشنل پلیئرز په هغې کې دي یقین وکړئ زمونږ چې کومه د کوټلي لاینز چې کومه چیف ایگزیکټیو دی موږ سره ګپ لګو چې کله هم دا لاسلیک وکړو نو هغه وایي چې یاره انتهایي مې زړه خفه دی چې فخر زمان هغه ته اجازت مې لکه میلاو نه شو او لکه دا پی سی بي دا وزر دی چې اوس لکه یو 2 ټورنمنټ یې کړي دي بل را روان دی هغه ته موږ ریسټور کول غواړو په دې وجه باندې لکه هغه نو لکه هغه دونه غریب دل ګرفته و فخر زمان د کوم ځای د حسن کلیوال لکه اټلنګ خو لکه مطلب دا د کاټلنګ مردان پېښور اسلام آباد شکارپور او بل کوم یو د فیصل آباد او سیالکوټ او کراچۍ او جوب او لورالای ماورا د دې نه ماورا هر څه چې د کم ځای پلیئر دی د پاکستان پلیئر دی کشمیر پریمیر لیګ کې لوبېږي and it's a healthy activity بالکل زی داسې اکټیویټیز پکار دي خو دې وخت آی تھنک سو ما خیال چې بریک ته ولاړ شو موږ پروګرام چې اوس وخت شوی دی وړې شان د میوال چرته بل په لمزه صرف او صرف موږ سره اوسه जी वेलकम बैक टू जलिबा तासो हर कली वही प्रोग्राम स्तरी मशरकी स्टूडियो जमात सरा हमारे कली साहब और हनीफ रहमान साहब मौजूद है और देना अलावा मुंग सरा चिकन मुशमिल मादा अहम स्टूडियो तो ऑस्ट्रेलिया जम चागो सर तासो को इंट्रोडक्शन को गो सर खबर तरी को लगभग सर हम कश्मीर प्रीमियर लीग मादे वो खबर को जिक्र छदा यो हाल जल रवानी नो बिया खान के एटलीस्ट मुझे गेसम दा खबर को नन मुझे प्रोग्राम चे मौजूद दे वक्त मासा स्टूडियो चे एहसन हमीद दुरानी साहब और आगा चिकम दिमा यूथ पार्लियामेंटेरियंस दियो देने अलावा डेर ख लिकल हम के उड़े खास खास गमा दे पाक चाइना स्लैब पाक अफगान स्लैब पाक यूएस मादे नूर हम देर जात कारोना कहीं नूर हम देर जात जम चे बिजी पर्सन दे राजे चागो ता हर कले वायु गुड इवनिंग बरतो इस तड़ी मशवरतो सर जी अस्सलाम वालेकुम हर कले दरता वायु इस तड़ी मशी और गुड इवनिंग देरा मनना जी संग तासो सब तबीयतुना मखदी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल गर्मी खोड़े रजात द हब्स खोड़े रजात خو غینه پس هم زم چې موسم ورو ورو بهتره کیږي او د اسلام آباد قدر بهتر دی روز په خبر لتلم نو بیا دلته چرالم مال شکر دی چې په خبر چې ګرمي زیاته په خبر کې ګرمي خانه مطلب اسلام آباد الموسم قدر بهتر دی قدر بهتر دی په خبر اصل کې د په خبر د خلکو مزاج چې کم دی کنه په موسم اثر انداز کیږي سم خبر ایگزیکټلی اچھا اصل چې بل خبر دا چې موږ ډېر مزیدار ټاپک روانو موږ چې کوم دا میډیا پارټنر لایک K2 ټي وی له خیبر نیوز له نو موږ کشمیر پریمیر لیګ حواله سره خبرې کولې چې کرکټ چې کوم دا موږ د یوت چې کوم دا تاسو هم یوت پارلیمنت کې پاتې شوی نو موږ مطلب زموږ یوت چې کوم خوخ والا لیبا دا یا چې کوم موږ چې یو اکټیویټیز دي او چې هاکی سره نور غسل هغه دور نه خوخي کرکټ چې کوم دا موږ فیورټ زموږ چې لوبه نو پاره تاسو ونه تاسو کرکټ چې انټرست لرو
ډیر زیات نه بس جست اوکیژنل کله کله هغه یو خاص طور باندې چې کله انډیا پاکستان میچ نو هغه ډیر یا چې آی پی ایل یا سوري دا زمونږ چې کوم پریمیر لیګ د پی ایس ایل یا اوس د کے پی ایل نو چرته فائنل میچ یا سیمی فائنل یو ډیر کروشل مرحله کې پاکستان میسج وکړي چې میچ ډیر کروشل مرحله کې نو هغه ټایم زه چرته وګورم خو زه ډیر زیات د فریکوئنٹ نه ګورم خو دا خو ویسې ډېرې ښې اکټیویټیز دا چې کوم د دې سلسله د نور هم نه ډېر ضروري ده زمونږ ینګسټرز دپاره خو سپورټس یو چونکې زمونږ پرایم منسټر هم هی واز ا سپورټسمین او سپورټس یو ډېره هیلدي اکټیویټي ده پلس دا یو اټس ون اف د اکټیویټي چې کوم یو نیشنل انټیګریشن کې زمونږ یا قومي اتحاد کې ډېر زیات اهم رول لري او یو داسې ډېر پازیټیو هغه دی کوم دور چې دی دونه د یو ګوټه نه دی یو هغه دور دی نو کې دا د ینګسټرز دپاره ډېره ښه اپرچونټي ده چې دا وګوري او دې کې پارټیسپیشن وکړي په دې ورځ خلک هغه ټول هغه عصبیت هیر کړي یم پنجابي یم ایگزیکټلی کراچۍ یم لاهور هر څه هیر کړي بس یاره یا پاکستان جیته کنه پاکستان دغه احساس دی کنه دا واقعیتا دا صرف د کرکټ دی نور لوبې چې کوم دي کنه دغه علاوه لکه مطلب پته نشته چې مناسب ده دا خبره کول خو لکه د ټي ټي پی چې کوم او کنه دغه دهشتګرد چې کوم او په دې باندې دا خبر پاکستان خبره هغه لکه په هغه ورځ باندې توبه خو لکه ټیرریسټ اکټیویټیز هالټ شي کله چې چمپیونز ټرافي و نه یاد دي شي چمپیونز ټرافي و د پاکستان او د انډیا فائنل او یقینو کوي لکه بیا د غینه پسم لکه 100 هفته هغه سه کاروایی نه وکړي صرف په دغه کې چې پاکستان انډیا له شکست ورکړي لکه انټیګریشن هغه فیکٹر چې کوم دی هغه دور ډیر دی تاسو د سټیټمنټ هم ورکړیو کنه ایگزیکټلی ما ته سبا بیت الله سټیټمنټ ورکړیو بیت الله مسجد باقاعده سټیټمنټ ورکړیو چې هر موږ د پاکستان د کرکټ د ګټ د لپاره خوشمند یو او د هندستان خلاف زمونږ چې دی موږ متفق یو لکه نو خلک ډېر حیران ول باغې باندې باغ دا واحد هغه لوبه دا هغه میدان دی چې دا ټول پاکستان هغه خلک کم چې د مخکې نه مونږه ډیوایډ وکړه مونږ ذهن راغونډ کړي او غټه خبره ده په مونږ کې به حیثیت قوم یو حوصله او امید را پیدا کوي او تفریح او ډېره بهترینه مکمله وشي او اسانه تفریح لکه پیسې پکې نشته خرچ کول مشقت پکې نشته چې په کور کې ناس هم تفریح هغه ما وګوره ستا ذهن فرش شي کنه ستا ذهن ته یو تازګه احساس میلاو شي او دا د قوم لپاره ډېر زیات ګټور شي او بل دا خبره سرجی چې دا میاشت تاسو ګورنه کنه اگست نو موږ پاکستان خبرو کو نو دی چې 14 اگست خبره وکړو چې پاکستان سره جذبه او بیا دغه سي چې دا لوبې شي او دا اکټیویټیز نو خلک اسې هم ډیر زیات جذباتي خیر نه هو را بشه موږ ایسن تاسو د خپل حواله سره کوم چې غوتن کو تاسو وایو چې تاسو بیسیکلی لکم چې تعلق ساتو ایجوکیشن کوم چې حاصل کړئ هغه نه پس تاسو کوم دا خپل لایف وا چې کوم نور چې کوم تاسو د اکټیویټیز باندې هغه حواله سم لګراته وایو زما تعلق بیسیکلی د پیښور یو ډیر متوسط طبقی کور نه دی زما والد صاحب گورنمنٹ سروینټ هو د اویل اینڈ ګیس سیکټر کې او جی ډی سی ایل کې ما چې کوم زما بنیادی تعلیم دی هغه خو ما خپل کریئر کې ډیر غټ شفت اغستی دی زه بیسیکلی الکټریکل انجینیرینګ ما د یو ای ټي پېښور نه کړی دی او یو ټي تاسو لپاره د صوبې ټاپ یونیورسيټي دا هغه کې ما ته اډمیشن ملاو شو هغه کو اینا پس لږ موده ډیر بریف پیریډ د پاره ما چې دینو په یو آیل اینڈ ګیس کمپنی کې کار وکړو او اینا پس ما ته ریلایز شو چې دیس از ناٹ مای کپ اف ټی زه دې د پاره نه جوړ او بس یو ورځ زر عالم کور نو مونږ الته په هغه کې په کرک کې زمونږ هغه پلانټ و مکوړی کې الته نرالم بس ما خپل والدی له زدا نشم کولای او به حیران شي او به حیران شي دا ته مطلب ولې دا خو ته چل شوی دی زدا نشم کولای ما ته خپل لار خپل جوړول دي بس ځای نه پس رالم ما بیا چونکه زما بیک گراوند و اکټیویزم ما چې کله ز په یو ټی کې نو هغه ټایم زه د یوت اسمبلی یو ډیر متحرک کارکونو مو بیا ما زه یوت گورنر هغه کې جوړ شوم 3 کال مونږ یو بده یو ډمی غونټه کې اسمبلی و مونږ هغه کې سیشنز کول ګرومینګ کوي خو هغه زما پولیټیکل ګرومینګ و ایگزیکټلی اړې خشیز دی نو هغه باندې ما یو فاونډیشن بیلډ کو زما ډیر ښه په خبر کې په پښتونخوا کې زموږ سیویل سوسایټي زموږ جرنالیزم کمیونټي ټول سره زما ډیر ښه یو انډرستانډینګ او یو ډیر ښه ګرومینګ زما شو بیا چې زه رالم واپس دلته اسلام آباد لزه هغه شوم نو بیا ما د سوشل ډیولپمنٹ سیکټر کې ارګنایزیشن سره کار شروع کړ ایز اسوسییټ ریسرچر مختلف پروجیکټس کې ما کار وکړو هغه وکړو اینا پس بیا ما خپل ایم فل وکړو په پبلک پالیسی کې چونکې ما ته هغه شو چې زما په پالیسی سایډ ډیر زیات رجحان دی او زما خوش قسمتي دا و چې ما ته په هغې دوران کې ما ته ډیر زیات مواقع ملو چې زما په پښتونخوا ګورنمنټ کې زه په 2014 کې چې دی نو هغې په منسټري اف یوت افیرز سپورټس ټوریزم کلچر آرکیالوجي دا 5 ډپارټمنټس یو منسټري ده دې کې هغه زه ایز ا ورکینګ گروپ ممبر واغستم او آی واز د ینګسټ هغه ټایم ایکسپیرینس تاسو کټ کو جی لایک انجینیر ده
जी आर्कियोलॉजी और टूरिज्म पॉलिटिक्स और लکه خپل فیلډ سره بالکل انټرست نه وندا ولی دیس ریزنز دا ډیر انټرېسټینګ تاسو سوال او دا معنا اکثر مختلف ذهن کې تاسو الګ الګ شوبې چې لکه آرکیولوژي کا خبرو کو دا نو ډپارټمنټس کا خبرو دا ډیر ګوشي چیزونه دي امدا سره دا زمون صرف زمانه دا زمون د ملک بیشتر نوجوانانو یو کریئر ډیلیما شته دی کریئر کاونسلینګ نشته دی هغه د پیرنټس په خواهش باندې یو ډیګریو کی خو بعد کې هغه ریلایز چې دا زمون خو مطلب مونږ د لپاره نو جوړ یا دې کې زموږ انټرست نشته دی یا موږ دې کې ایکسل کې لیدای نه شو یو بل داسې فیلډ څنګه زما په کیس کې پبلک پالیسی کوم کې چې ما ام فل کو نو ما ته هغې کې لګېدو چې زه مخکې تللی شم او ما هغې کې ما ته ثابته شو دا چې زه هغې کې ایکسل کېدی شم نو هغې کې بیا ما ته هغې کې موقع هم ډېرې میلاوې شوې څنګه ما تاسو سره ذکر وکړو چې زه په منسټري اف یوث افیرز کې واغستم بیا په 2015 کې زه ټیکنیکل ایجوکیشن اینډ ووکیشنل ټریننګ اتھارټي دا د پښتونخوا حکومت یو منسټري ده د هغې کې زه تاسو رجحان زیات هغه نو هغې بیا زه فرام سوشل اکټیویزم ټو پالیسی طرف له بیا زه رالم بیا دغه رنګ کې ډیولپمنٹ کمیشن بیا دغه رنګ کې مختلف د اوس د منسټري اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي سره ما کار وکړ په کې پی کې مونږه فرست ایور د پاکستان ساينس ټیکنالوژي اینڈ انوویشن سټریټجی جوړه کړه کوم چې کې پی کابینټ نو اپروو کیږي لګیا دی اوس ریسنټلی ماته یو اساینمنت ماته د نېشنل ډیزاستر مینجمنٹ اتھارټي سره ملاو شو ځای کې لیډ کنسلټنټ وم او هغه کې مونږه د پاکستان فرست ایور pandemic preparedness and response policy جوړه کړه I was the lead consultant دا اوس اپروو شوی دا هغه پرایم منسټر افیس لته د فور اپروول نو یو ډیر یو تاسو ویلی شي چې یو داسې بیک ګراوند نظر عالم چې هغه بالکل ډیفرنٹ وو با یو ما پیراډایم شفت واغستو یو ریسک مې واغستو زما فیملی زما فرندز هغه د دې اگینست چې ماخله دا یو انجینرینګ ډیګری ته پرې دی خو راځي څومره پریشر د فیملی طرف نه کړی چې تاسو دا شفت اغستو او څومره ټایم پورې یو آی بس دا و چې ای وی چې یاره دی اوس کله واپس دی لراځي مطلب ځکه چې دی به یو میاشت تیر کی یو کال به تیر کی دی واپس هم دلته راشي سوسایټي کې والمیه ده کنه ایگزیکټلی مشرانو دا خیال دی چې بچي ډاکټر انجینر جوړ نشو نو بس دی لاړ دی په دنیا کې هیڅ نشي کولای دا کانسپټ زموږ د مشرانو ډیر غلط کانسپټ او په دې کې زموږ د مشرانو غلطي هم نشته ځکه هغه ته پته نشته هغه ته پته نوی فیلډز راغلي دي خبر او دا پته نشي دنیا سو ډانګه ده لکه ډیر دینه خبر دی چې یو investment غني چې په بچی باندې تعلیم هغه یو investment غني that is the biggest dilemma this is an investment خو لکه investment چې ستا یو ماشوم دی چې هغه به یو ښه کیریر دغه جوړ شي هغه به یو ښه انسان جوړ شي په ځای د دې چې یاره دنه یو کماو ماشین جوړ شي چې یاره داسې سبق دی ووایي چې هغې کې هغه پیسې وګټي هغه لکه مطلب اول خو به ډاکټري انجینري وه بیا د هغې نه پس فوج او پایلټ او فوجي به بیا د هغې نه پس په یو ټایم کې یو بوم راغلی او د ام بي اے بیا د هغې نه پس د کمپیوټر ساینس یو او د کمپیوټر ساینس یو دغه وه نو لکه داسې پکې په دې تناظر باندې د استادانو هم غلطي ده چې هغه ماشوم ته په کار ده چې هغه ګایډ کوي هغه ګیج کوي چې یاره د منټل ټینډنسي د نیچرل رجحان کم طرف ته دی چې دی په کم څیز کې ایکسل کولی شي دلته خبره صرف علمیه دا ده چې د ټیچرانو خو هم ټریننګ نه دی شوی که نه چې هغه دا ټریننګ ورکړي علمیه دا ده دلته کې خو ګوره بل ټیچران هم مجبور دي نه دا زموږ د سکول یا کالج یا د یونیورسيټي لیول باندې د دې اس قسم څه فریم ورک نشته چې د کریئر کاونسلینګ هغه اړو دا خو په ویسټرن دنیا کې په ملکونو کې البته باقاعده د کریئر کاونسلینګ افیسر وی په سکول کې هغه ماشومان سره ریګولرلی انګیج کوي هغه اپټیټیوډ ګوري چې د کوم طرف لتلی ښه سبجیکټ دی لکه کیریر کاونسلینګ تاسو خبره کوي دلته دا وایم چې زمونږ لکه منټل ایشوز دي یو لکه سایکو پرابلمز دي لیټرلی ډیپریشن کې څوک لاړ شي یا هغه چېرته پس کې ژوند کې دغه نه هغه ته څه مسلې وي چېرته څه نوټ دی هغه کولول غواړي دلته مور او پلار یو اده ولو کې ټیک بشي نو اکثر خو داسې وشي چې هغه ښه لکه کمپلیکسټیز طرف ته لاړ شي زموږ ډېر زیات زموږ ډېر کمپلیکس یاره وایي چېرته بڼه بس وایي چېرته دکان ولا خلاص یا ته ولېږه چېرته ځئ دی دوبۍ ته ولېږه چې لکه وسې کېږي ته مړه یورپ ته ولېږه کېدای شي ایون کې دا وایي عجیبه عجیبه غونته کې منطقونه دي دا وایي چې دا پردیس سترګې ونی پته به ورته ولګي دغه دا کور ماحول خوند نه ورکوي لکه هغه ماشومانو ذهن ته دونه ګوري د ماشومانو ذهن چې دی که نه دا دومره ضروري دی هغه کتل د هغه دلچسپي چې بهی دې کوم طرف ته د رجحان دی لکه خو څوک پوهېږي که نه کوم مشران یا کوم مور پلار نو هغه هم داسې کوي بیا زمونږ کراچۍ کې موږ چې کوم کالج کې ډي جے کالج کې زمونږ یو ډېر ښه پروفیسر و د کیمسټري او د سند یو ډېر غټ نوم و هغه لکه د ډېر غټ پروفیسر و ډېر قابل و ډېر غټ نوم و نو موږ د ټولو کلاس دا خیال و چې دا به زوی به یاره غټ پته نه چې دی به څه کوي زوی به په کوم یونیورسٹی کې به پته نه کومه ډگری اخلي نو موږ ورسره یو پیره ناست وو موږ ورته سر آپ کا بیٹا کیا کہاں پڑھتا ہے کیا پڑھتا ہے بیٹا وہ بی اے اردو کر رہا ہے
نو ټول حیران پریشان چې سر کیوں موږ دا مطلب ورکه دومره نالایقه دی لکه دومره نالایقه دی نو هغه موږ په پوه شو ټیچر کنه خيار سره پوه شو هغه کې اردو یو هغه پوه شو هغه چې بیٹا ایشو یہ ہے کہ اس کی دلچسپی اردو میں ہے وہ ادب سے اور شعر و شاعری سے اس کا بڑا شغف ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اردو پڑھے تو میں نے کہا اچھی بات ہے آپ پڑھیں اچھی اردو پڑھے گا اچھی ڈگری لے گا تو زندگی میں کامیابی ملے گی زما والد سے حنیف سے زما مرحوم والد سے خبره کوله چې ابوي چې ایم اے پښتو کا کمال سره یو کچ نوم دی ایگزیکټلی چې ایکسلنس لپاره ورسي ټیک خبره ده چې ډیګری والے او په ډیګری پويږي نه نو څه فائدہ اته سیم کیس زبر احسان دا پته کوشش وکړه احسان تاسو ما نن بلی دلو ما خور د کیمیکل انجینیر اغه د اوس یو ټی نه کیمیکل انجینیرینګ کمپلیټ خپل بی اس کمپلیټ کړ نو اوس چې کوم کیمیکل انجینیر د کنه هغه چې کوم جاب د هغه لازمی انډستریز شي لکه هغه لکه دغه ډیفرنٹ انډستریز دي خو هغه فیلډ سے وکړ کوي لکه هغه پر کتا سو ایکسپیرینس ګین کو نو هغه غریب چې انډستری نه مغل نو پلان ورته دا خو سیل کوټ دا خو به جی کی ته نو دا خو جن کې پر ټیک نه دا خو فیصله آباد کې دا خو کراچۍ ته ته خو بل نه بځي نو هغه غریب سو کم لکه هغه مطلب ماشاءالله ټاپر ده ډیر ټیلنټډ ده خو کیمیکل انجینیر ده او دې د قاعده اعظم یونیورسيټي اډمیشن سره باقاعده یې کیمستري چې او دې نو کړې ولې زه کیمیکل انجینیر کوم یو ټی نه نو اوس غریب کور چې باندې تاسو سو کوم چې تاسو ما کراچۍ ته نه پریک دو تاسو ما سیل کوټ ته نه پریک دو فیصله آباد ته دا هولا نور او کلچرل کنسټرینټس دي بالکل دا دیټس اٹ زما خپل کشر خور ای په میکاټرونکس انجینیرینګ کې اوس ماسترز لګیا دی کمپلیټ کړي دا یو بل نوې فیلډ ده میکاټرونکس دا الکټریکل میکاټرونکس نوې فیلډز راغلي خلک دې سکوپ چې دا به دی حواله بیا اسه دا خبرم ده چې جنکې د سي ان کنونشنل فیلډز لرازي لګیا دي خو ما په خیال لکه شانته زمونږ چونکه خاص طور باندې زمونږ لک پښتنو په سوسایټي کې لکه شانته لک اکسپټنس لک کم دی پدې هغه ته ګورو هغه مطابق بیا فیصله پکاره هغه مطابق خو ما په خیال جنکوله په اکیډمیا کې ډېر ښه هغه دي اپورچونټیز دي هغه ماسترز کی او یو ای ټی کې دنه هغه اکیډمیک راشي نو دا ډېر ښه کریئر اپشن خو څنګه ته دا یوت پارلیمنت دا خبره چکی کنه دا د واقعیتا د دې تمام ایکټیویټیزو په ذهن باندې په کردار باندې اثر پریوزي په لیډرشپ کوالټیز په انسان کې پیدا کوي او کنه دا سی بس یو ګیدرینګ یو خبره ختمه که زه خپل کیس کې وګورم نو ماته خو هغه ډیر زیات هیلپ راکړی دی ځکه چې زه ما خو بیا پکې کافي زه لیډرشپ پوزیشن لپاره لاړم یو 3 کالو پورې زه پروینشل هیډ وم په هغه کې خو هغه یو داسې شی چې هغه موږ خپل یو سکراچ نه یو شی جوړ کو بیکاز ګورنمنت لیول باندې خو پارلیمنت نشته دی دا خو یو انډرسټوډ خبره ده خلک وایي جوړه دا د ګورنمنت باډي دا ټول ان جی اوز دا ټول ان جی اوز دي نان ګورنمنټل ارګنایزیشنز یا پرایویټ اونډ هغه دي اوس خو بلا شي شو دی باندې اکثر ډیبیټ کیږي او دا ینګسټرز چې کوم د پارلیمنت سوالای دا ما سره په دې موږ بحث کیږي فائدې ډېر زیاتې دي زما په نظر کې چې یو پوزټیو سایډ له ینګسټرز هغه کیږي پلس تاسو له پته ده زموږ په ملک کې فیوډل پالیټکس دی پولیټیکل اپورچونټیز ینګسټرز د پولیټیکل نارو لپاره خوراولي بیا اپورچونټیز وته نه ورکړي نو دا یو واحد د چینل دی چې هغه چې کله زمونږ هغه اسمبلی اجلاس نو هغه راشي واسکټ واچي یوت ام ان ایم یوت ام پی ایم یوت منسٹر اعتماد سی پای باندې دا غي لګ اعتماد جوړ شي اعتماد سی وکړي لګ ډیبیټو کې په ایشوز باندې خبر شي هغه اجلاسونه اټینډ کی نو کم کرنٹ ایشو د فرض نن سبا افغانستان دی هغه یې سبا د شین نه خبرېږي چونکه زمونږ ریډینګ کلچر خو نشته چې هغه اخبار وي یا د ډون ایډیټوریل وي یا خبر نیوز کې هغه کالم وي هغه دا هغه نشته دی نو عدل ته چې راشي په دې پلیټ فارمز باندې هغه خبر شي چې دنیا کې سره روان دي سوشل ایشوز څه دي یو خبره ده لکه زمونږ بدقسمتي به ورته مونږ ووایو لکه د کیریئر کونسلینګ خبره کیږي او داسې قسم سټوډنټ پالیټکس طرف لکه دس از ا کایند اف سټوډنټ پالیټکس یو جماعت اسلامي یو جماعت لکه د پی 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 هم د ان پی مشته بالکل نو ډاوټ او ټایم کې خو ډایرکټیو او پی ایس ایف او پیپلز فدریشن فدریشن بل یو ډي ایس ایف به ورته وي ډیموکراټک سټوډنټ فدریشن لکه ډیر اکټیو رول به وداغي خو هغه کې کرایمز دومره زیات شو هغه داغي په غارب کې لکه داغي په آر کې کیمپس کې دنه په کیمپسز کې دنه لکه مطلب دا د تمانچې ټوپکو د کلچر د ډنډا برداري نه خبر نه دس یوازې نه لکه نوم نه خو لکه بدقسمتي د هغه طلبه تنظیمونه ټول فدریشنز هغه یقینو که زه خپل باندې لکه زه یو ډیر ښه یو اکټیویسټ وم از سټوډنټ پالیټکس زمونږ ښه
خو لکه هغه ټایم کې به ما وکتل چې یاره مونږ استعمالیږو ایز لکه چې کومه زمونږ به سنټرل لیډرشپ و هغوی به لکه وي چې یاره راولي کسان راولي د یونیورسټۍ نه دومره کسان راولي فلان کې ځای کې جل سره فلان کې ځای کې جل سره زما په خیال باندې سټوډنټ پالیټکس چې کومه دی دیټ از ویری اسنشل دیټ از ویری امپورټنټ فار د ګرومینګ څنګه چې د یوت اسمبلی ده دغه رنګه سټوډنټ پالیټکس دی خو لکه زما لکه دا یو عرض دی زما دا زما لکه مطلب یو منتي ده چې دغه سټوډنټان د خپل پولیټیکل لکه طاهر القادري دی هغه به لکه د خپله د منهاج القرآن چې څومره په دې غونه درنه کې هغوی ناستو یا ډېر د بخښنې سره سبق پریخي یا اصل ډېر د بخښنې سره زموږ جمعیت علما اسلام ډله ده ډېر د بخښنې سره د هغې کې هم زیاتره د مدرسو سټوډنټان دي د هغوی په جلسو کې ټیک دی شي پکې ډېر ښه سټوډنټ وي خو د هغې سټوډنټان هم پکې دغه رنګه که پاکستان تحریک انصاف دی هغه هم لکه سټوډنټس د هغوی سنټمنټ اول کار سبق پکار لکه سبق پکار دی او د هغوی د ګرومینګ هغوی ته پکار ده چې کله که ډي چوک دی که فلانکې چوک دی که ډنګرې چوک دی هغوی ته لکه صرف او صرف پولیټیکل ورکرز د هغوی پکار ده داسې نه ده چې یاره مجبورا ده چې کومه ده یو کیمپس دی د هغې ناظم ته ووایي چې ته به دومره ارینجمنټ کوې د بلې یونیورسټۍ ته به دومره ارینجمنټ چې دا ځای پرې ډک شي لکه دغه دې کې مونږ یو ریکمنډیشن ورکړو تاسو خبره وکړه که نه چې صرف دا ایز موږ پولیټیکل اکټیویټیز پر خو استعمالو بل تاسو ته ښه پته وي یونیورسټیز چې کوم د کونسلز به جوړو ایون کې چې موږ به چېرته یو ایونټ کې دی نو دا به راله چې د میوزیک بند کو دا تماشا به سټارټ کړه نه زه به ایچ او ډي به غریب راله چې یار دا څه تماشا ده دومره مشکل سره ماشومانو دغه اکټیویټیز دا لږ فرېش شي که نه ماشومان نو دا هغه باقاعده به تنظیمونه سره جمع سته موږ ته نو دا نه ده پکار صرف دا چې موږ پالیټکس باندې استعمالو زه خیر دغه هم د ګرومینګ یو برخه وه نه صرف دا برخه نه ده دیټ از آلسو پارټ اف یو هیو ټو مطلب تاسو زموږ سوسایټي ده دا څیزونه پکې دي نه ما به دومره تیاری کړې وه تا د پرسنل ګیله ورسره ویسته په دې کې بالکل ته مکمله وشوه دې کې مونږ یو ریکمنډیشن ورکړو جی تاسو خبره کړ کوم د الیکشن کمیشن اف پاکستان لم ورکړو گورنمنٹ لا مونږ ورکړو په دې من تاسو وګورئ ایسا په دې باندې مونږ کافي هغه کړی دی چې دا چونکه اوبویسلی دا سټوډنټس ایز ا سیاسی ایندھن استعمالیږي لګي جلسې جلوسونو کې قناتون لګولو کې نارو کې اس قسم مخ کې ډیر آټه مې نمک کې برابر ساغه دي چې ایبار لاټ شي ریپرزنټیشن جوړای یا اندر جوړای او دینه جوړای دي کې موږ دا اگر سجیشن ورکړو چې تاسو یو خو چې دینو د ینګسټرز لا پارټي په سنټرل ایگزیکټیو کمیټي کې تاسو کوټه کې دی پلس تاسو هر پارټي باندې موږ الیکشن کمیشن لاغه کړو او ګورنمنت چونکه دا برازي تھرو ګورنمنت لیجسلیشن برازي الیکشن کمیشن انډیپندنټلی دا نشي کولای نو دي کې موږ دا غوړ کړو چې ګورنمنت یو سمری ورکی الیکشن کمیشن لچی هر پارټي باندې دی هغه کې چې اټ لیست 30% یا 25% ټیکټ به یوث لور کوي او بالکل دا یو هغه پکار دی څنګه چې وومن ریزرو سیټس دي نو چې دا د ټیکټو په ډیسټریبیوشن کې چې دا هغه ملاو شي بیا به لکشانتي چینل کېږي نه اس قسم په دې باندې امپلیمنټیشن دا خبره ده خبره دې پلنډو کې ختم کړه ګوره هغه د څه د چې لکه خپل کار هغه وي چې دا خو موږ ګوره هغه دا خبره وي یو ملک هم پرفیکټ کله امریکای ته وګوري امریکای نظام هم ساده پرفیکټ ایگزامپل نه دی د ژوند تیر ټیک د سکانډینیوین کنټریز یو سو دا څه چې یو کین لکه په جدید دور کې کته مثال دین هغه شته خو لکه دسه وی هاو ټو ډو ا لاټ مونږ ته کار پکار دی څنګه چې دا یوت اسمبلی دی کار کوي لګیا دي مونږ په میډیا په دې پلیټ فارم لګیا یو خپل لکه برخه کردار ادا کوي مختلف تنظیمونه نور دي کومه ته چې ان جی اوز وي هغه هم چې کوم دین خپل برخه کردار ادا کوي وی هاو ټو میک اټ دا ټول د سوسایټي پیلرز دي دا ټول د سوسایټي پیلرز دي دا هر پیلر با یا دا هر ستون بخپل خپل کار کوي دا ټول زموږ سوسایټي باغ کیږي کدا میډیا دا کدا زموږ ان جی اوز دا ټول بخپل خپل رول پلی کوي څنګه ته دا اوس یوت پارلیمنت دا خلک دا لفظ ډیر اوري کنه ډیر الکان جنکه دا سیدي چې خواهشمن هم دي هر الګ په سوشل میډیا باندې کلی چې یوت پارلیمنت هر چا بدل ډیر د تنس خبري پریشه ډیر دا سیدي چې دا خواهش چې موږ دغه اکټیویټیز کې برخه والو دې طریقې کار صحیح لکه ماتم نه پته دې طریقې کار څه دی زه خو حنیف صاحب اوس خو اوټ اف ټچ یم دی پارلیمنت سره چې ډیر 2014 کې ما د شین له خیر بعد ویلو او بیا خو موږ چونکه دا تینک ټانک کو دې طرفون لرالو خو اوس دا چې زما چې څونه معلومات دي اوس مختلف پارلیمنټس جوړ شي فدرل لیول باندې مشته پروینشل لیول باندې په پښتونخوا کې پروینشل یوت اسمبلی او دا ټایپ پلیټ فارمز راغلي دي او ښه کار کوي زما په نظر باندې پوزټیو کنټریبیوشن کوي نو ما خیال دا غي یو سمپل ګوګل سرچ نه هغه لټول شي چې کم کې سمغه خو دې کې زما او جی آسان کار خو دې کې زما یو سجیشن نه ینګسټرز لچ تاسو دسي هر یو غله پلیټ فارم لا ما ورزي لګ غلاړ شي دا غي ویژن
دا یو ابجیکټیو سټډي کوي پلس ای پریویس اکټیویټیز کړي هغه وګوري کم قسم اکټیویټیز کوي ځکه چې د اوس ډیر نوی راغلي دي نو هغه مونږ زه خو اوټ اف ټچ هم خو دا د چې مطلب هر قسم غلط طرف لم تلی شي دا هغه پاکستان چونکه دا خو ریګولیټډ نه دي کنه ایگزیکټلی دا خو د گورنمنت باډي انډر نه راځي پرایویټ ادارې دي ها دا خو کړه تاسو وضاحت وکړو د دې ثینک ټانک کردار چې دی په دې باندې ډیرو خلکو سر نه دی خلاص دا ډیرو خلکو دا خیال دی چې بس یو څو خلک کینی سوچونه کوي د نوم په وجه باندې دا خیال دی کنه یا یو ټینک دی هغه کې ډیر دماغ پراته دي دا ګوریا سوچ راوځي تاسو لږ وضاحت وکړئ ته ټینک دغه په بهر ملکونو کې دا ثینک ټانک ډیر لوی کردار دی ډیر ځکه حکومت پالیسیز چې جوړي هغه هم دغه خلکو پر ریکمنډیشن باندې د دوی په مشاورت جوړي او ډیر اهم کردار دوی ادا کوي ثینک ټانک کله نه کله یو پرسنالټي ته هم ویل کېږي چې هی از ا ثینک ټانک هی از دی ځکه چې هغه هر څه ډیزاین کوي هر څه ور کوي هغه مشاورت هر څه پاغه داسې ښه آیډیا ورکړي چې هغه کلیکینګ وي نو د پاکستان کې د دې رجحان د نشت برابر دی ټیک شو آیا پاکستان کې د دې کردار اوس چې کوم موجوده دی هغه څومره تاسو ګورئ چې مثبت دی په دې د ثینک ټانک دا کردار د پاکستان چې کوم پالیسی میکرز دي هغه اکسپټ کوي هم او کنه بس ځان دوی یو ډیر اهم سوال تاسو ډیر زیات اهم سوال وکړو تاسو خبره به هم زه کنټینیو کوم تاسو څنګه چې دنیا کې د ثینک ټانک څه اهمیت دی نو په امریکا کې تاسو وګورئ د بایدن ایڈمنسټریشن چې هغه سونه کسان غستې دي نو څوک د کونسل اف فارن ریلیشنز نه غستې دي نو څوک د یو ثینک ټانک نه بغستي او دا ثینک ټانک والا خلک چې وي دا سبجیکټ میټر ایکسپرټس وي اوس کا کونسل اف فارن ریلیشنز نه د فارن پالیسی ایکسپرټ وي که اوس هغه ډاکټر فاوچي غستې نو هغه د هیلث ریلیټډ ثینک ټانک خو به امریکا کې مزي خبره چونکه دا کانسپټ د امریکای نه راغلی دی ثینک ټانکس نو امریکا کې په هر سبجیکټ باندې ثینک ټانک شته په هیلث باندې شته په واټر باندې شته په فارن پالیسی باندې شته په یوث باندې شته تاسو ان اس ای زمونږ چې کومه ان اس ای د نېشنل سکیورټي ایډوایزر ویډیو سم دا ثینک ټانک ان یو اس یونایټډ سټیټ انسټیټیوټ اف پیس نه راغلی اسوسییټ وایس پریزیډنټ اف ساوث ایشیا او لکه دلته اوس زمونږ نېشنل سکیورټي ایډوایزر دی د قومي سلامتیا مشیر دی جی بالکل لکه دوه اهم سیز دی ډیر اهم په پاکستان کې دا کانسپټ الیکشن ته نوې دی دا لاست 10 ایئرز نه پدې باندې ثینک ټانکس راغلي دي زیات تر ثینک ټانکس د اسلام آباد بیسډ دي نو زمونږ ثینک ټانک کانسپټ کله نه شروع شوی دا ډېر انټرېسټینګ معلومات دي زمونږ د ویورز لپاره چې کله زمونږ د طالبانایزیشن دلته رالو د وار اون ټرر هغه شروع شو نو زمونږ 9/11 نه پس نو زمونږ دلته سکیورټي ایکسپرټس بلا شي پیدا شو نو هغه سوچو چې یاره دا دیوانه فارمل سټډي پکار ده چې دلته د ایکستریمزم ولې دی د دهشتګردي ولې ده نو هغه د لپاره ثینک ټانکس جوړ شو نو زمونږ چې شروع ولا چې څونه ثینک ټانکس دی هغه ټول سکیورټي ثینک ټانکس ازیات سکیورټي سټډي کوي لا اینڈ اورډر سټډي کوي اوس دا شو چې ډېر خبر رالو اوس زمونږ نوی پالیسی ثینک ټانکس رالو کم کې چې سسټینیبل ډیولپمنٹ پالیسی انسټیټیوټ ته دا غران کې دا نوٹ ثینک ټانکس راغلو نو هغه اوس واټر هم سټډي کوي هغه زمونږ دا سسټینیبل ډیولپمنٹ فوډ سکیورټي دا چې کوم ایمرجنګ نور چې زمونږ سونه یو ډیولپمنٹ وومن امپاورمنٹ دا ټول دا ایشوز فرام ا پالیسی پرسپیکټیو دا از ا ثینک ټانک دا سټډي کوي نو ثینک ټانک بیسیکلی مقصد دا وي چې هغه پالیسی سټډیز کوي پالیسی ریکمنډیشن گورنمنت لور کوي او گورنمنت بیا چونکه گورنمنت سره دونه ریسورسز نه وي نه گورنمنت سره دونه ټایم وي چې هغه د باقاعده ډیډیکیټ کی ریسورسز د ریسرچ لپاره نو ثینک ټانکس الریډي دا کار کوي او گورنمنت لا پالیسی ریکمنډیشنز ور کوي فیډ کوي او گورنمنت پاغه باندې عمل کوي د گورنمنت خپل ثینک ټانکس شته اوس اپری چې دینو اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ دا د گورنمنت ثینک ټانک ته آی ایس ایس آی انسټیټیوټ اف سټریټیجک ریسرچ سټریټیجک سټډیز اسلام آباد دا یو گورنمنت ثینک ټانک ته آی آر ایس انسټیټیوټ اف ریجنل سټډیز دا یو گورنمنت ثینک ټانک ته خو دا پرایویټ ثینک ټانک خبره پاکستان کې اوس دا رجحان مخکینو موږ ورسره موږ تلو سټیټ ډپارټمنټ امریکا ته تلو نو سټیټ ډپارټمنٹ طرف نه موږ څومره وزټس ول هغه ټول په واشنگټن کې ټول ثینک ټانک افیسز ول کمپلیټلی دا 2011 خبره ده هغه ټایم څومره زموږ میټینګز ول ټول دغه خلکو سره ول او هغه خلک به څنګه تاسو هغه چې بیا موږ سره میټینګز شول کوم خبرې موږ ته وکړې نو واقعیتا د ملک ټولي پالیسیانه شي کنه پای کې ډېر کردار دی نو پاکستان کې دا مثبت رجحان ډېر مثبت رجحان ډېر ثینک ټانکس راغلي او مختلف هغه او بل د گورنمنت الیکشن دا یو ښه کار کړی چې د ثینک ټانکس نه څه کسان راغستي اوس اکنامک ایڈوایزري کونسل د پرایم منسٹر دی نو کې هغه دوه درې کسان د مختلف ثینک ټانکس نه راوچت کړي کوم چې اکنامک پالیسی لګیا د گورنمنت له جوړ پاکستان کې یو المیه ده دلته چې کوم چیزونه شروع شي ادارې نو پاغي کې بیا هغه د خلکو هغه منډه او ته شروع شي نو پای کې بیا هغه ښه او بد ورقه قصه پکې نه معلومیږي دا یو د موږ المیه ده جی دا چې سیستم شته چې حکومت هم
په دې باندې پوهېږي چې یاره دا تھنک ټانک پکار دی دا نه دی پکار یا دا ټیک دی یا دا ټیک نه دی ځکه په دې کې د فنډینګ هم ډېرې معاملات وي که نه ډېر خلک یا به صرف ناست چې فنډینګ راته کېږي او خبره ختمه د هغې پوجه باندې هغه اصل چې کوم ادارې دي هغه اثرانداز کېږي. جواب درکړي احسن خو لکه دا که تاسو ته یاد وي وین چودري نثار واز د هغه ان جی اوز باره کې چې کوم دغه کړی وخت کې هغه دا ویلو چې یاره وی هاو ټو ایوالویټ آل د ان جی اوز چې لکه په کومه هغه د فنډینګ سورسز څه دي د دې لکه اوبجیکټیوز څه دي موږ به د دې انالیسس کوو د دې اوبجیکټیوز به موږ ګورو چې لکه ظاهره خبره ده یو اداره ده هغه دلته هغې ته فنډینګ روان دی څوک هغه فنډ کوي نه هغه کار اکټیویټیز څه دي په ملک کې خبره ده. زما په نیز باندې زه لکه دا وایم چې د پاکستان کې د اوبو د چینلایزیشن او د اګریکلچر پاکستان یو اګریکلچر سوسایټي ده بالکل زمونږ لکه مطلب 70 to 80% زمونږ د چې کومه د خوراک ضرورت زمونږ پوره شي نور خو زمونږ دماغ نشته خو صرف ډوډۍ لکه هغه مونږ نن سبا لکه زمونږ فود امپورټ بل د بهر نه لکه 40% امپلویمنٹ تاسو اګریکلچر سیکټر سره ده 18% تاسو جی ډی پی 100% فود سکیورټي اګریکلچر دی 100% فود سکیورټي بالکل وس هغه لکه مطلب هغه اوس مونږ فود سکیورټي طرف ته روان یو ځکه چې زمونږ خوراک د پارتنګ ټیکس پکار دی دا سټډیو کې چې اخر په کم ځای کې فالټ لاین چیرته دی ما په خیال بریک اشاره کیږي په دې خبرو بریک اشاره کیږي بالکل زی اوس بریک اشاره مو شو پروګرام چې کوم دا تاسو ډیر زیاته شکریا وایم یو جهان من تاسو راتګ پر ډیر پروډکټیو ډسکشن روانه زه پښې ډیر لره پښې لاړم په سوچونه ما مبارک لسره باندې سوچونه کول خو یې یو ثانک یو سو مچ تاسو راتګ پر یو جهان من ان شاء الله سم ډیر دعوت my pleasure او ګرانو کتن کو اوس وخت شوه دی وړي شند مې ول چرته بل من صرف مونږ سره اوسه जी वेलकम बैक ګرانو کتونکو پروګرام سلسله بیا تاسو ته هر کلی وایو ډیر زبردست شعر و شاعري سلسله روانه و مبارک علي صاحب باندې اوس دا حنیف صاحب چې کینی کنه نازل شو باندې دوه درې لاینز پر عالم وای نه چې هغه داسې خلکو باندې هغه راشي مبارک صاحب یو شعر خوب خدا هغه شعر نه پس د دوه جملې وي خپل جمله وي او داسې جملې وي کنه او په دې سات الهام وشو دغه جملې exactly that's what I'm saying چې اوس دوه باندې الهام وشو او د دې پسې بس ریزنی خو په جملو سو پوه شو زم پوه شو کنه خدای جواب ولا ما ورکول غختر خو بس بریک پکې ختم تاسو بریک ختم وای خود آکے مجھ کو دیکھ میرا حال مجھ سے پوچھ غیروں کے کہنے سننے سے یوں بدگمان نہ ہو غیروں کے کہنے سننے سے یوں بدگمان نہ ہو کیا بات ما په پښتو کې ساده خبرو کړه ګوره مې تر کې تعلق ال کوا تعلق ال ختموا چې کله ته پته ولګي په خپل چې کله ته پته ولګي چې یاره بس وس زمونږ ګوره انسانان ټول خدي خو تا ته پته ولګي چې یاره زما موبایل برابر نه دی چې کله تا ته پته ولګي په دې باندې مخ ختمو لکه سونی سونی خبرو باندې کې ما ساته دغه مونږ بارش دار وخت څخه و مبارسه خبري ما ورته خلکو او ورته دا وایم چې په خپل ما کتلې دي جنم دي زم دا خبره کومه چې مبارک صاحب سم دوه لاینز اوس یو شعر ول एकदम دوه لاینز په دوه باندې را لکنه الهام شو نو دې پسې بس هیستوري یو خبر تو کما دا یو غلط کنسپټ دی چې یو کله چې یو سړی سلیږي کنه نو هغه یاره دا بس خاص وجه باندې لیکل شوی اکثر داسې نه لسن کنه اکثر داسې ډیر داسې شاعران ادیبان یا د شاعرانو واقعیات چې کله پڑھای کنه او بس ناسوم एकदम ذهن ته یو خیال راشي او هغه زب ولیکما نو ضروري نه چې یو خاص وجوهات اسباب دي او خاص جملو لپاره او خاص شعر لپاره بعض اوقات داسې هم کیږي تاسو انګریزي ادب ویلې کنه لګ ډیر انګریزي ادب دی ویلې دی سیمور ایس ټی کالرج چې کومه دی مشهور دا مشهور ترين بلکې زما چې هغه پینیکل اف انګلیش لټریچر چې کومه دی کوبلا خان هغه باره کې چې کومه هغه لکه مطلب هی واز ډریمینګ خوب لیدو خوب لیدل او چې څنګه را پاسې دو زر یک پن کاغذ راوغستو لیکل شروع کړه نو په دې دوران هغه هی واز ان اوپیم ایټر لکه دا افیم به هغه خبره نه کوم هغه چې کله یو خاص یو مخصوص ځای ته ورسېدو چې لکه دیر ان زینډ دیر از ا stately pleasure doom decree where elf the sacred river ran ډیره زبردست شاعري ده خو چې یو خاص سټیج ته ورسېدو ناکینګ شو چې ناکینګ وشو چې دی وروته نو هلته قرضدار یې ولاړ د سره په جګړه شوه پیسې د دې پیسې د سره غریب خو لکه مطلب ته اپیم به یې خوړلو نو هغه چې کله واپس هغه سره په جګړه باندې په بیډ شیپ اف مایند
نو چې څنګه واپس راغی نو لکه هغه بیا هغې زیږي نه پسې لکه چې کومه شاعري کړې ده نو هغه بیا لکه هغې کې پته لګي چې دا یو څیز یو شان دی دا بل شان دی نو لکه هغه بیا وایي چې یاره in a vision a damsel with a dulcimer in a vision once I saw that was an Abyssinian maid and on her dulcimer she was playing the Mount Ebora لکه هغه پته لګي چې اوس دا لکه مین میډ چې دا اوس لکه هغه الهام نه دی هغه اولنی بالکل یاره تاسو که زویم که پوهېږي څوک د انګلیش په لیټریچر او په دا خبره چې اوري ته یقین وکړه د هغه ځګي پورې کم چې د نیچرل فلو کې لیکلی دی هغه یو شان دی او بیا چې کله هغه بل چې کوم یې ورسره جوړ کړی صرف هغه ردیف قافیې برابرولو لپاره اخري لاین چې دا اوس پوره کومه دا سیس صفا واضحه پته لګي یو بله خبره هم ده د هغه چې کوم هغه اوریجنل سټیټ اف مایند کې چې کوم لیکلی خوب هغې باره کې د انګلیش لیټریچر چې به کوم سټوډنټانو څه خو به کنزل به یې کول چې یاره دا قرضدار یې موږ ته میلاو شو چې یاره او ځینې به وي لکه زما په رنګ کمچوره چې به کوم هغوی به وي شکر دی چې دا قرضدار یې راغلی مخکې به څومره ګران شي خو لکه دیټس د پینیکل اف انګلیش لیټریچر مسټ لکه ریډ چېرته که د هغې د کوبلا خان وګورې دا نه خو خیر هغه خبره خو زه کولی شم بیکاز زه خو ته خو ګاډ ګفټډ دي دا څیزونه چې کله داسې سبا مله پاسیله شپې 2 بجې لا 3 بجې په هغو باندې الهام وشي خاموشي هغو پره داسې خلکو ته خاموشي ډېره ښه ورته لګي او کونو چې انتظار کې چېرې داسې چې محمد سره راشي تاسو پسې چې کوم دا مسله ده که نه دا بل شی دی دا لکه د یو دا خامخا نښتې دی چې څه چل دی څه چل دی وګوره ما خو ډېر کوشش وکړو چې کور دي کړم خو دا جنۍ نه پرېږدم دې لاینز باندې دو एकदम چې دا 2 لاینز एकदम وویله که نه چې نه تاسو ته پکار دي تاسو پته ولګئ اول که نه سونی نو دو एकदम هغه لاینز چینج ښځه ورته ووایه دغه کیمره ته ورته ووایه یاره مبارک علي وایي چې د چا خبرې مه اوره دا چا خبرې مه اوره دا دو په سریز دي که نه تاسو مبارک علي سر والا خبره منو بیکاز چې کوم کس باندې تېرېږي هغه ته پته د چا خبرې مه اورئ لکه په خپله باندې لکه خپله یې ټنګوي داسې لکه په خپلو سترګو باندې چې کله وویني دا وګوره ډک دی کپ ډک دی کپ ډک داسې مه وایي دا وګوره اوس باقاعده لایو میسج ورکړی په ما باندې ما تاسو ویډیو که نه همداسې خبره دی چې یو خاص میسج هم ده چې موږ سره چې خلک راځي موږ د غوږونو لاسه ډېر کمزوري یو لایک سونی خبرو باندې کینو که موږ چې خو ډېرې غټې غټې واقعې اوسي غټې غټې ثانیې اوسي نه ده پکار چې چوپ پر تاسو خپله پخشي باندې یقین نو که په خپلو سترګو نو ګورو نو چا باندې الزام لګول بهتان لګول نه دي پکار دا څیزونه اکثر یو بله خبره اکثر که مې پلان کې تا پسې خبرې کړي دي په دې نه په دې هم خفګان نه دی پکار که واقعیتاً کړي هم د هغې وجه ده یاره دا ټول خلک ایگزیکټلی اچھا ما ته خلک دا په صحافت هم ګوره دا یو ډېره دغه د صحافت په لحاظ لکه یو ار جرنالست یو ار سینیر جرنالست حنیف صاحب and this is our honor to working with you نو لکه دا ده چې لکه صحافت باره کې هم دا ده که نه چې ته دا مه وایه د سورس نه خبر مه ورکوه یو سورس A دی یو سورس B دی سورس A وایي بهر باران دی سورس B وایي نه بهر شین دی نو ستا دا کار نه چې ته کله سټوري لیکل شروع کړې چې یار اکارډنګ ټو سورس A there is raining and according to source B there is like the sky is blue ستا وایي کار دا دی چې ته لږ ورشه دا کړکۍ کولاو که لږ بره وګوره چې باران دی که شین دی نو بیا د هغې نه پس ولیکه چې یار نن موسم نن څنګه دی موسم اټس یور جاب ټو فایند اټ اوټ په خپله باندې تصدیق وکړه او اقرار باللسان واستسلیم دا خو د صحافت په اوله ډېره ښه خبره تاسو وکړه خو زموږ په عام ژوند کې دا خلک چې وایي که نه یاره پلان کې تا پسې خبرې کړې پلان اچھا موږ ډېر زر هایپر سو خبرې باندې یقین نو یو خبره نو که بالفرض وګوره که کړي هم دي که نه وګوره دا انسانان دي وګوره دا انسانان دي ستا یو خبره به په انسان باندې بدله کېدلې هغه به ستا په باري کې په هغه وخت باندې په غوسه کې یو موډ به یو ستا باري کې به یو داسې خبره کړي چې په تا باندې ښه ونه لګېده اوس د دغه یوې خبرې په وجه باندې ته د ټول عمر ژوند تعلق مه خرابوه چې او دوی خو ما پسې خبرې کوي ویې کړې بس ویې کړې او خبره ختمه شي بیا یا کور کې څه پرابلم ایگزیکټلی او بله دا خبره هم نه چې ټولو پسې خلک خبرې کوي نو دا سر جي چا ګریبان بنیسو چوک چوک بنیسو چې غوسه به ورته کوو نو پکار ده چې نه دي د پښتو هغه متل خو نه دی یو ډېر ویلج دغه خبره زموږ د کلي ولسه خبره ده چا ته وی یاره وی ای سپی در نه غوږ وی دې په منډه کې پس پس لکه ظالم لګ لاس ته کېدا چې غوږ د شته کنه دا غیر پس پس او دا کم سړی چې دا خبره کوي کنه چې پتا پس خبر وکړه دا چا چې دا خبر راوړي اصل شی اصل ګناګار دا سړی دی دا کار څه چې دا کار نه بعد چې به سټاند نه خلی کنه نه نه تور تاسو ته دا خو ته نو به نه معلوم خو مار کو کنه ما خو تاسو نه کیو کړه دا اچھا ام دا خبره بل سرجیور خبره دا رامي دلته ډېر رواني ایگزیکټ دا حاجی هر هدایت کردار انسان به چرته دا کار نه کوي بلکې خبره څه به کوي چې صحیح سړی کنه هغه به تا ته دروغ وموي دی بل چا باري کې
چې دا ستا باري کې سمه خبره کوله ستا باري کې مثبت سوچ لري زړه پاکیږي دی نه چې زړه پاک شي دا یو انساني فطرت دی چې تا کله یو انسان زړه پاک شي کنه نو دا انساني فطرت دی چې هغه بل انسان زړه ته پاکیږي ورو خو دا کم چې دا وړ راوړ کوي کنه د هر څه خرابوي په کار چې مونږ کله کله د یو په باري کې د دروغ خبري رسو دا ریخه خبره ده چې به خو مبارک شه خبره اته بل خبره هغه رښتیا او هغه دروغ خدي او چې کوم رښتیاونه چې بګاړ جوړیږي نو د هغې نه هغه دروغ خدي کم نه چې جوړ پیدا کیږي معاملات کیږي خبر دا ډېر ضروري دی اچھا سر جی موږ زه خو همیشه دا ورته ما ته چوک وې کنه چې پدې شتا پس د کستاویل ضرورت ہے خدای دې جواب کې تاسو ورته ویلي دي تاسو څنګه ډیفاین کړي لکه تا وته ما په غیر موجود کې نه ما خو بس خاموش لکه چې دا خاموشي اختیار کی خبره تا ته راوړي دا اور لګوون دي په کار ده چې ته غیر موجود کې هغه ډیفاین کې نه کې شیطانی آل طرح او به حیثیت مسلمانانو خو زموږ دا عقیده ده هغه ډېر غټ ولی الله تیر شوی نو مې د ما نه شو مې کتاب کې پڑھاوال چاوته وي چې پلان کې ستا غیبت کو نو ما خام ولګي ډېر ښه مطلب خوراکونه په حق دغه کور ته ویوړل او ورکړل تا ډېر مهرباني چې به زما ګناهونه دې کم کړ دا خدا په ما ډېر غټ احسان وکړو نو کدا سوچ کې سیل دا خو ما سر احسان کوي چې ما خلاف خبرې کوي نو دا به پورا ډېر شذور داسې کنه چې موږ باغه په خپل ځان له اطمینان ورکو نو دا ژوند به آسان شي کوم په دې وړو خبرو کې زمونږ د سوسایټي غټ پرابلم دا د غټ پرابلم چې موږ به انتها غیر ضروري او انتهایی په معمولی خبرو کې انوالو شوي یو نو زمونږ د سوسایټي هغه زغل چې کوم دی یا د هغې ګرومینګ چې دی که نه هغه به حیثیت سوسایټي ودرېدلی دی دومره نټي ګټې اطلاق نه دي په کار یو غټه ریزن دام دی لکه په الفسانو ټکو کې به وایو چې مونږ خبره نیمه واورو خبره لکه مطلب مونږ نیمه خبره واورو او په هغې کې بیا د هغې پاو برخه مونږ پوه شو په خبره باندې لکه نیمه خبره واورو پاو برخه پکې پوه شو کوارټر چې کوم 25% په هغې ځان پوه شو او بیا ریاکشن مونږ برغ ورکو لکه وی listen half understand quarter and react double and that is the reason چې لکه مونږ پوره خبره هم نه اورو نیمګړې خبره واورو په هغې کې پوه یم د هغې په نیمه بیا پوه شو په هغې باندې او زمونږ چې کوم عکس العمل یې که نه رد عمل هغه بیا ډبل لکه بس کس راشي ما ته وایي حنیف خو تا پسې لکه وایي چې دا خو مبارک چې کومه دی نه دا خو لکه دغه دی دا سوی ورته د انګریزانو خویونه دي پکې او دکې خو لکه مطلب د خلکو مروت پکې نشته او احساس پکې بابا پوره خبره اورېدلې دي هغه به دا ویلي چې یاره د انګریزانو رنګه پکې خط او ما نیمه اورېدلي او زه لاړ شم د ګریوان نه نیسم دا داسې کېږي په زموږ سوسایټي کې زموږ په سوسایټي کې هم دغه شی روان دی مونږ رد عمل فوري ورکوو او غیر ضروري کوو نه صرف سوسایټي هر کور کې هم داسې یو کس شته چې دا اخوا دېخوا خبرې وړي راوړي او شیطاني پھیلاو کوي هر فیملی کې دا خطرناک چیز دی ښه هر ادارې کې هم داسې دوه درې کسان موجود دي چې دا خلک دا زور په ادارې باندې ما فیملی ما ولې ویله کور کې بیا فیملی کې بیا ادارو کې لکه داسې زونه موسټلی خلک خبرې سټیټمنټ ورکوي د خلکو پسې او دې اسانه طریقه ده د دې انتهایی اسانه طریقه ده کم الله کم جنۍ د کم سړی کم شخصیت چې دا وړه راوړه کوي که نه چې دا وي دا وي که نه هغه په هغه ټایم باندې شټ اپ کال ورکوي چپ دا خبره به نه کوي دوباره دا خبره خلک ورکوي داسې خلکو دنیا خلک ما کتلي چې شټ اپ کال ورکړی دی ایکسټرا پیسې ورکوي داسې کارو والے داسې خلک شته چې یاره ورو دا خبره نن خو دا خبره وکړه دوباره خبره وکړه د ما ورور دی د ما ترس وی د ما ملګری دی کار څه دي زه پوه هغه پوه دوباره به دا خبره نه کوي حالانکه زړه کې به ورسره ګورم لکه هغه ټیم وګوره هغې نه هغه کس د هغې کس حوصله شکني وشي هغه دوباره بیا دا شی نه کوي نه خو اچھا کورو کې خو دا وشي خاندانو کې خو ادارو کې دا څیزونه اپریشیټ کیږي نه د پکار بالکل او زم دا وایم چې د مبارک علي سره چا بد کړي دي که نه یا چا غلط کړی وغیره که نه نو پلیز مه کوئ موږ ته سوال کوو ځکه چې ټاپک نه موږ دومره ډېره خبرې خیر نه هو ډېر ډسکشن خو لایک دې نه موږ ډېر ښه کوو که نه الله دې عقل ورکړي او الله دې عقل ورکړي لکه مطلب په سنې سنۍ خبرو پسې ځي لکه دا د خبره اکسپټ کړه دا موږ چې کومې خبرې وکړو نه بیسیکلي اصل په کار هم دا خبرې وګوره د ډیګریانو او د پیسو او د وسایلو دا تمام چیزونه یو طرف ته که په دې چیز باندې کار وشي که نه په دې رویو باندې تاسو یقین وکړئ دا دنیا بهترین ځای دی د اوسېدو دپاره خو که په دغې رویو باندې کار وشي 80% مسایل چې کوم دي زموږ په سوسایټیز کې په کورونو کې په فیملیز کې هغه صرف او صرف زموږ رویې دي او رویې معمولي شان کار کول دی رویې او د موږ ژبه دا ژبه چې کومه ده که نه دا ډېر کورونه ورانوي او ډېر څیزونه جوړوي او خوږه د ښځو سره خو دومره ګز ګز ژبې
نو خو تاسو ورانه وای لکه دا تاسو دې غریبان یې اوري دا ورګه بیګامي اوسې زوورېدو وسو کو چې خزه کمزورې ده خزه خو شیرنی ده شیرنی وې سړی پسې راشي لکه د ګیدړو 200 کسان راولي 200 ګاډي راولي هغې کې 2000 کساني په یو جینۍ پسې راشي او هغه شیرني لور چې څنګه راشي هر 27 نسي واده شي ما خبر وار لکه دا تاسو الکانو لکه دا بل ډراما سٹارټ کړی دا د دې چې ما سره بګرانو کتن کې داسې اګری کوي چې لکه یو جینۍ دو الکان داسې چې وای شادي کر لو تو بھی پچھتاؤگی نہ کو تو شادي کا لډو مې کو کنه څوک ته تاسو کو نه وای کنه نو خپل کوټه ساده خزه چې دوم دام سره ډولک بجا کو بیا وادګان وای کنه شادي کا لډو جس نے کھایا وہ بھی پچھتا ہے جس نے او بیا وای چې ما خزه مې کی ته راړي شنو شخبر دمر غز پیدا خدای ومنو تاسو د خزه خپل غریبان راو هغه تاسو قورت نه راځي او دا الکان چې کوم خبره کوي خاطر کې کار لمګور ما خپل خزه نه یاد کړي ما خزه یاد کړي او ټارګټ خپل خزه کړه ما خزه خبرونه وکړي نو دوه ډایرکټ خپل خزه یاد کړه چې تاسو هم دې کې شریک یو کنه لکه تاسو نن کور کې پلګ تاسو برن دروازه بندي ښه راځم دلته به ډوډۍ برابر ته خورې ګره دا شودونه ولیکيږي دا معاملات چې کوم کی دا ولیکي ځکه کی کنه چې په ځوانو کې یو کس چې دی کنه د تجاوز کوي یا دوانه کوي د خپل کردار چې کوم یا کم فرایض دي یا کم حقوق دي دا غي نه تجاوز کیږي او چې کیږي دا به کی خبره ختمه دنیا خلک دي تاسو یقینو کې داسې عام لکه ډېر کمو پیسو چې کوم انکم یې ډېر کم انکم والا خلک ما کتلی دي چې هغه بهترین ژوند تیروي ولې هغو ته خپل حدود معلوم دي ښځې ته هم خاوند ته هم د خپل دغه حدودو نه تجاوز دواړه نه کوي او په ټولو کې غټه خبره دواړه برداشت کوي صبر کوي کور جنت شو تاسو یقین او داسې خلک مې کتلی دي تاسو ګورئ کنه دا غټ خلک دا کرپتیان دي بلینیرز د هغو په کورونو کې کم ماحول دی کم ولې هغوی حدود تجاوز کوي هغه دا د اسلام آباد کې چې دا کومه کیس شوی لکه دواړه فیملیز چې کوم کو الګ ته چې دا زناورتوب کړی هغه هم د ښه فیملی نه ښه مالدار کروڑپتیان نه اربپتیان او بله چې کومه چې ویکټم زنانه چې کومه په حق رسېدلې ده الله دې وبخي هغه هم لکه پلار امبیسډر الیټ کلاس ته او اف 7 کې دلته د غي مشته د کور لکه د پاکستان کې دینه خزینه پاکستان کې لکه مطلب نه ورلد کلاس کې لکه دا د یو سټانډرډ دی خو لکه ژوند یې انت سو شو نو بس تربیت ورکول پکار دي ما شو ما نه دې کنه تعلیم ورکول پکار دي خدایي سره تربیت تعلیم مونږ په تعلیم فوکس کړی دی ګران سکرون ته ولېګو انګلیش زده کی ګوره مونږ یو ډېر غټ د احساس کمترۍ شکار یو چې د انګلیش زده کړي هلکه خو ژبه ضروره کردار په هغه تربیت باندې کار شروع وکړه تربیت چې ګوره چې تربیت یې وشي که نه یاره زه ته یم حنیف صاحب زه بخښنه غواړم دومره په دې انګریزانو کې ما داسې پرسنلي داسې کمقل خلک لیدلي دي شته که نه دنیا خلک دی ښه پروفیشنل خو داسې لکه زه دا وایم چې دا ټول عقل ورکړه په دې زمونږ په دې ایریا کې چې زما د کلي خلک کومه د هوښیارتیا کومه خبرې هغوی کومه ویژن یې د هغوی کومه وزډم یې د هغوی خو پته نشته څه چل دی په سم داسې ګردابونو کې مونږ ګیرو چې زمونږ دماغ کار پرېږدي کله چې د ترقۍ پرمختګ خبر راشي کله چې د چینج خبر راشي کله چې د ترقۍ پرمختګ لارې د پرانستو خبر راشي دوی بوجي نه دا زمونږ دا چل دی او هغه چل دی ښه عقل لرئ ښه کم عقل زه درته بیا وایم د امریکي خلک ته خو امریکن سټیزن مې امریکن چې کومه دی د دنیا ساده خلک دی یقین وکړه خو صرف د یو څیز ډېر خیال ساتي ټایم دی وخت ډیر زیاته او بل دی ګیو ا ډیم چې یاره خلک په دې اړه څه وایي زما چې دا کومه ریسپانسبیلټي کومه رول دی زما په ژوند کې آی هیو ټو ډو دیټ تھنګ لکه ټینډنسي چې کومه ده ذهن ورته څه وایي چې یاره ته دا کار کولی شي ښه کولی شي نو که هغه بیا کابلر دی که موچي دی که هغه بیا هیر ډریسر دی لکه ذهني طور چې ورته وایي چې یاره دا کار ښه کولی شي او کوي که کوک دی کنه دا خبره زم چې ډیره ښه ده ځکه چې موږ خلک خو دغه خلکو ته زندگی ور حرام کو دا ګټر صفا کوي او د اوباما لور پریزیډنټ او د اوباما سپر پاور پریزیډنټ دا غي لور چې دی په ریسټورانټ کې کار کولو ها دا د فرانس پریزیډنټ چې کله دغه شو دا کار کار نظر سره ګوري او چې تلو دا سوري د لندن برتانیې نو چې تلو نو بس ته وختو ګوره دا مونږه خلکو بایډن چې کله ایز وایس پریزیډنټ ریټایر شو اوس پریزیډنټ دی که نه په کله الیکشن شو 16 کې سوري کله چې د اوباما ختم شو ټینور ختم شو دغه ټینور چې ختم شو when he was retired as vice president ټرین کې کېناست وخت ختم خبر خپل کور ته لاړو لکه مطلب that is the thing we have to
دا نه وایم چې لکه موږ خلک بیا اکثر د سی چې هغوی مونږ خپل ژوند ځان ته دومره ګران کړی دی مونږ ژوند دومره ګران کړی خپل ځان ته چې مونږ تصور نشو کولی. سر جي ما داسې جنکۍ ملګري دي بلکې زه وایم چې کولیګز مې دي چې خېټه کټ کې دا برانډ کانشیس او داسې زونه احساس کمتري ده احساس کمتري او بل وای پریشته لکه دا خبره ده چې پرون خو ما ډېر سوټډ بوټډ راغلی ستا نیت دغه نه وکړه ستا انټنشن خو دغه نه وکړه چې یاره زه به برانډ واغوندم تا خو به لاړې او ما ته پته ته خو په 1000 روپو والا شي زم دی راشي موږ ته وخت چیرې دا په 800 روپے واغ څنګه دی دلته نه پس ګوره زه په هغه کې ګرځم چې باغوندې سایکی جوړه ده اوس ګوره دا پړې لیکي خلک چې کوم دي کنه سر جی زه خپل ستر ورکم اگزامپل چې اوس په یک څه د کشان تا نو کېول موبایل دا صورت ته خو ما ورته متا خو بزنس ته اوي چې ضرورت پر کې یا ختم هغه سیل فون بزنس ته خپل هغه باندې چې سره کې بس کانټیکټس دي او غرابته طریقه ده عمده شی ده نو شو فزله کې احساس کمتري شکار نه ده کنه اصل خبره ده ایگزیکټلی نو دا سوچ کو چې ما سره دا غټ فون پکار دا او دغه سه ډریسز پکار دي دا ځان ته تکلیف ورکوان دي چې خپل خېټه کټ کوي پیسې جمع کوي سيزونه کې نه ده پکار چې سر سجیسټ پرسنالټي دی خسته یي سیرت دی خسته یو خو دوه سر په دومره خلک یو خو چې افورد کول شي الله در درکړي دا ډیره خبره ده خاص سواری پکار ده خ لباس پکار ده خ خوراک خ رهائش الله پاک در استطاعت درکړي ده ډیره خبره ده خو لکه ته په خپل ځان باندې خپل ژوند عذاب کې چې نه دا به هم کوم دا به هم کوم دا به مرکه او دومره د حیثیت نه نو دې نه غټ عذاب بل نشته وای د ضرورت چې کم دی تګه چې تګې یو ګلاس بوس کا ضرورت دی پوره شو خو که هرس کې دا و سمندرم نه پوره کیږي او بیا به یو عجیبه کیفیت نه بتیریږي تذبذب او اذیت نه بتیریږي خپل ژوند سره خرابې په قرار کې نه کم چې درکړی دا په دې شکر ادا کا او په دې چې شکر ادا کې ژوند دی خسته تیریږي او چې شکر نه کې ځان خرابې په یو چرک لوبیا کې میاش تیریږي او دې خبره چې کو غواړې نه لکه مطلب دال ډوډۍ د روټۍ خوره خو چې وسره سټیسفای ستا خبره پیاز خوره مطمئن به اچھا دا چاته تاسو میسج ورکو کدا څه خبره کو تن زما ډېر په میسجونو پسې لګېدلې دي کدا تاسو چاته مطلب دا ویم چې گزاره کوي نه لکه دا چاته میسج ورکو کدی په تاسو چې خاص ګوره 5 سٹار هوټل د یو منټ اندازه دا گزاره کوي لکه 5 سٹار هوټل ریکویسٹ دا هغه یو شاعر دیکھیں هغه وایي وہ اشعار کے پردے میں ہم جن سے مخاطب ہیں وہ جان گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے کیا بات ہے دیر زبردست لکہ خیر دا گزارہ کوئی کتنے لہجوں کے غلافوں میں چھپاؤں تجھ کو کتنے لہجوں کے غلافوں میں چھپاؤں تجھ کو وہ شہر والے میرا موضوع سخن جانتے ہیں زبردست میرا موضوع سخن جانتے ہیں بس پتہ دا جلدی شاته کنو کول مسیح هغه پته ورسېدو زما ټولو ته میسج دی ټولو ته یقینو که زه به اوس ورځم او زه به کینټین کې تپوس کوم ځکه چې میسج هم راغلی روټۍ له راځې نو اوس خو ناوخته دی 8:30 بجې کېدونکي دي تقریبا بیا خو رانغی نو لکه که دلته اکثر دال مسور پخې دال ډېر مزدار پخې ډېر مزدار دونه د کلاسي زبردست چکني خو سر دیونه جوړې خو لکه رایته مایته مستو والا نو هغه سره وخوره بس دغه ژوند ښه کافي دی انجوای کوه داسې قسم یاران دوستان خلک لري حنیف صاحب بیا تاسو غونته کې لکه شوخ او چنچل هغه راشي یو نیمه ګنټه ښه تېره شوه او زمونږ د خلکو هم لکه انجوای کړه زه خو ګرانو کتونکو پروګرام ټایم هم تقریبا اوس ختم ده خو ما زندگی زمم چې ډیره اسانه ده زه ورځ تېره زم شکر دا ورځ تېره سره شپې زه ټول معاف کوم د سمځم خدای پاک چې چا بد کړی تاسو شکر دي چې ما بس ما ټول معاف کړی دي ځکه چې داسې نه چې ما ذات نه ما له وجې چاته بل تکلیف ورشي ما ژوند ډېر ساده ده حنیف صاحب ما غوندې ده خو مبارک علي صاحب زه دې نه معاف کوم تا خو معاف کړې زه دې په دې خبرو تا چې نن کمې خبرې لکه ما کوشش کړې چې ډېر اور ولګوم خو پته نشته اور دې لګولې څه حد پورې ولګېدلی خیر نور موږ خبره کوله د کشمیر پریمیر لیګ حواله سره نو دا هم تاسو چې ان شاء الله د سیزون سٹارټ شنه بیا موږ په خیبر نیوز کې هغه ډېر چهل پهل به سٹارټ سی موږ حواله هغه یو نو خپل چینل ته هم بیا موږ نور چهل پهل کوټلی لاینز وی هاف سپورټ کوټلی لاینز او بل کېټو نیوز چې بچ کوم د کېټو چې موږ ټي وي دا هغه په خپل هغه سپورټ کوي چې کوم د اوورسیز تاسو ویل هغه سپورټ کوي موږ ودا سپورټ کوو نو دې پسې موږ خاص زبردست چهل پهل بم سٹارټ کیدنه والدا بل 14 اگست پاکستان چې کوم د خپل موږ اگست میاشت چې کوم سٹارټ سي دغه سلیبریشن والا میاشت نو موږ خو سلیبریټ کوو تاسو هم زما ته امید لرم چې تاسو انجوای کوئ ځکه چې ژوند دا هر لمحه انجوای کوو هر خبره هر شی زم چې څه ته ملاو کیږي ځکه چې څوک بل به موږ نه خوشاله
ځان په خپل خوشاله باغ شکر ادا کوي شکر ادا کوي شکر الحمدلله شکر ادا کول پکار دي حنیف صاحب سبب وینا غوړ تاسو د هڅه کشمیر پریمیئر لیګ حواله سره تاسو بچو سپورټ کو هغه وکاو کا خیبر نیوز ولا کوټلی وکاو دا چل دا ای وی ټی چینلز ګټي په دوه صورتونو کې ټیک شو چې چا موږ ګټلا پاکستان به یو ایگزیکټلی تاسو مې چې ای وی ټی چینل وې دوه سره لو به ګټي پوښ کنه لو به ګټي ای وی چینلز ګټي او زموږ ورکران ګټي نو بس دا او ټولي غټه خبره یو ښه اکټیویټی دا یو ښه مثبت اکټیویټی دا یو تازگی احساس دی نو کچا موږ ګټلا بس موږ ټول وګټلا ګټلا جی ګران کتونکو پروګرام ټایم هم اوس د وخت ختم شوی ان شاء الله تاسو سره بیا نیکسټ بیا ملاقات کو نو ټول خپل ځان خیال ساتي او هر حال چې شکر وباسي نو ماته حنیف الرحمن صاحب ته مبارک علی صاحب ته ورکو اجازه الله حافظ پاکستان زندہ باد